انتهایی محترم مسلمانانو زمونږ د مدرسو نوی کال هغه شروع دی تقریبا دا دویمه هفته ده چې سبقونه شروع شوي دي د دې وجې نه زه به د مدرسو په حوالې سره هغه څو خبرې ستاسو په وړاندې عرض کړم یقینا محترمو دغه مدرسو والا دغه علماء کرام د زمونږ ستاسو ډېر لوی محسنین دي نن که تاسو په مخ د ځمکه باندې وګورئ د دین لوی شعبې څلور دي دغسې د دین شعبې ګڼې دي زیاتې دي لیکن څلور شعبې هغه لوی شعبې دي اول نمبر شعبه د دعوت و تبلیغ ده دویم نمبر شعبه هغه د تصوف ده دریم نمبر شعبه هغه د جهاد ده او څلورم نمبر شعبه محترمو هغه د درس و تدریس تر د دیني مدرسو ده او که تاسو وګورئ محترمو د دیني مدرسه د ټولو شعبو لپاره د مور حیثیت لري که کله د جهاد د محاذ د مجاهد سره د دینی مدرسې رهنمایي ورسره وي خیر به خورېږي که کله د تبلیغي جماعت سره علم ورسره وي د مدرسې رهنمایي ورسره وي خیر به ورنه خورېږي که کله د تصوف په خانقاه سره د علم ورسره وي د مدرسې رهنمایي وي خیر به ورنه خورېږي لیکن که کله محترمو د جهاد په میدان کې د تبلیغ په میدان کې کله اگر تصوف په میدان کې د دین څومره شعبې نورې دي که د مدرسې رهنمایي ختمېږي بیا به هلته نه د خیر په ځای باندې شر خورېږي د هدایت په ځای باندې به ضلالت خورېږي یعنی هلته نه به بیا ګمراهي خورېږي او هغه ګمراهي به د دین په نوم باندې وي محترم تاسو اورېدلي وي یو دوه وروڼه وو د خپلو کې مشوره کوي دا یو ورور بل ته وایي و یاره زه به د دین د زده کړې دپاره وځم چېرته به لرې لاړ شم ورته صحیح ده پخوا زمانه کې خو د مدرسو دا ترتیب هم نه و بس یو ځای ته به یو طالب تللی و یو استاذ پسې هغه خدمتونه به یې کول بیا به ورته هغه یو ټکي وروښودو نو خلکو به ویل 40 کاله علم یې کړی په 40 کالو کې به هغه ضروري کتابونه غریب پوره نه کړل دا خو یو دور بیا وروسته راغی دا د 1857 جنګ ازادۍ نه وروسته چې کله مسلمانان بچي یتیمان دغسې پاتې شو چې د هغوی د روټۍ وس نه کېدو د هغوی د علاج معالجې انتظام نه و د لباس د سر پټولو ځای نه و هغه انګریزانو د هغوی دپاره ځای په ځای باندې تعلیمي ادارو په نوم باندې سنټرې کولاو کړئ ځای په ځای باندې دارالامانونه کولاو کړله هغه مسلمانو کونډو ته به راتله چې د هغوی د بچو د روټۍ وس نه کېدو ورته ویل بچي مونږ ته راکوئ مونږ به ستاسو بچي ته روټۍ هم ورکوو روټۍ انتظام به هم کوو علاج معالجې انتظام به هم کوو مونږ به د هغوی تعلیم به هم ورته ورکوو مستقبل کې به ستاسو بچي لویېږي ستاسو دغه بچي به نوکري کوي ځان له به هم ګټي تاسو ته به هم راوړي یعنې په دې طریقې سره د شهیدانو بچي هغه یتیمان بچي هغوی عیسایان جوړول مرتد کولی هغه وخت کې د دارالعلوم دیوبند بنیاد هغوی کېښودو چې دلته یو طالب ته هاسټل هم میلاویږي دلته یو طالب ته مدرسې کې خوراک هم میلاویږي دلته یو طالب ته دا ټول ضروریات میلاویږي هغوی په هغه وخت کې هغه کونډو زنانو ته هغه مسلمانانو غرباو ته هغوی ته اواز ورکړو ویل بچي هلته تاسو د لوږې د وجې نه مه لېږئ بچي مونږ ته راکوئ مونږ به ورته مفت رهایش هم ورکوو مونږ به ورته مفت خوراک هم ورکوو مونږ به د علاج معالجې انتظام هم ورته کوو ستاسو د شهیدانو بچي همدقه به سبا ته مجاهد جوړېږي سبا ته به مسلمان جوړېږي دی به د خپل پلار صحیح جانشین جوړېږي او د خپل پلار د جانشینۍ حق به ادا کړي دا خو یو نظم د هغه ځای نه شروع شو چې په یو مدرسه کې ورته استادان هم راځي کړه خوراک هم ټول انتظامات دا د 1866 نه وروسته چې کله دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښودل شو الله دې زموږ په هغه کابلونو قبرونو نه نورات راووري یقینا دا هغوی موږ سره احسان بعد مانس کوو دا یو ورور دلته ګوشه نشین شو جاهل صوفي چې ورته وایي او بل ورور لاړو هغې ویله زه به د علم زده کوم تقریبا 30 څومره زمانه پاس دې خپلو کې یو ځای شو میلاو شو یو بل ته کارګزاري اورئ هغه صوفي ورته وایي وایي ما خو به پوره ژوند او زندګۍ کې په دې کمره کې ناست ما به د الله عبادت کوو
په دې کمره کې ناسو به ما د مخلوق سره څه تعلق نه دی ساتلی، چاته مې ضرر نه دی رسولی، چاته مې تکلیف نه دی رسولی، بلکې روجې به مې نه وي، عبادتونه به مې کول. وایي ها ژوند کې رانه یو ګناه شوې ده. دا مولوي صاحب چې کوم یو علم کړی دی ورته وایي څه ګناه درنه شوې ده؟ وایي په دې ځای کې یو منګکوری راووتو، هغه منګکوری مې مړ کړو، بیا ډېر خفه وم. ویل هغه منګکوری مې راواغېستو، غټه پګړۍ یې وهلې وه. ویل په دا پګړۍ کې مې ځان سره بند کړو، ما ویل چې الله رانه ناراضه نه شي. ورته ویل بیا دې مونځونه هم په دا پګړۍ کې کړي، ورته ویل مونځونه مې په دغه پګړۍ کې کړي. نو هغه ورته ویل تا خو خپل ټول مونځونه هم خراب کړله. یعنې یو سړي ته یو صوفي ته دا پته نشته دی، جایز ناجایز پته ورته نه پیژني، حلال حرام ورته پته نه لګي، هغه طریب عبادت کې هر څه ته وایي. او د عوامو غریبانو چې کله د علم رهنمایي نه وي، بیا سړی دې حد ته رسي. دوه شیطانانو خپلو کې یو ځل وړاندې شو. دا یو شیطان دی بل ته وایي وایي راغه صوفي صاحب نه وي که نه چې د تسبیح ورسره وي، غوټه پګړۍ یې وهلي څادرې ته وایي د ده ګمراه کول ډېر ګران کار دی. بل ورته نه علم چې ورسره وي د ده ګمراه کول ګران کار. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. یو فقیه دا په زرو شیطانانو تر یو فقیه د عالم ګمراه کول ګران دي، د زرو عبادت ګزارو ګمراه کول ورته آسان دي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله روانو، یو اواز پسې راغی، ورته یو جیلانی شیطان د اواز کې او عبدالقادر بس نن نه پس تا ته هر څه معاف دي، مه مونځونه کوه، مه روجې، بس ته ما وبخلې. اوس که مونږ غوندې بې علمه صوفي ویل، بیا به مونږ ویل چې زه بس مونځونه هم راته معاف کړه، هر څه یې معاف کړه، بس مزې کول، جنت ټیکهدار غوندې. هغه سوچ کوو په کائناتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بله مقدس هستي نه ده راغلي، هغه ته مونځ نه دی مات شوی، هغه ته روژه نه ده مات شوې. بیا زه څوک یم چې ما ته معاف کړي؟ اواز یې ورکړو د شیطانه ما ګمراه کړې. بیا چې لږ مخکې ځي بیا پسې اواز کوي، ورته ګوره خپل علم رانه بچ کړئ. بل طرف ورته نه خپل علم بچ نه کړم، د الله فضل درنه رحم درنه بچ کړم. نو د شیطانان خپلو کې یو بل شیطان ته لاړه، ورته وایي زه وایم چې د ملا عالم ګمراه کول ګران دي، دی وایي د صوفي ګمراه کول ګران. هغه ورته دې کې څه خبره ده؟ ولاړ شي ټرای وکړي، امتحان وکړي. بیګا ته د دواړه راغله، هغه مولانا صاحب دروازې وټکول، ټک 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 دروازې وټکول. مولوي صاحب دننه آواز ورکړي څوک یې؟ شپې تیاره ده. دا شیطان ورته وایي جبریل امین یم، الله را لېږلی یم، براق مې راوستی ته خپل ملاقات ته ووایه. نو هغه چې سوچ کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین د الله د نبوت سلسله په هغه باندې ختمه کړې ده، او جبریل به چا ته راځي؟ هغه ورته ته شیطان یې هر ابي ما دوکه کوي، کوشش دې وکړو خو عالم یې دوکه نه کړو. لاړو په دا صوفي صاحب پسې ورغله، دروازه ټک 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 دروازه. صوفي صاحب دننه آواز څوک یې؟ دی ورته یاره جبریل امین یم، الله دې خپل ملاقات ته ووایه. خو چې کله علم د سړي سره نه وي، بیا وایي چې سړی شپږ رکعته اته رکعته نفل هم وکړي، بیا د الله تعالی د دیدار په انتظار وي، چې څومره الله دیدار ته کله غواړي، بیا د کشف کرامت په انتظار وي. اوس به زما کشف کرامت په کله ښکاره کړي، اوس په دې انتظار وي زه الله ته به لاس اوچتوم او الله به د اسمان ځمکې ته راورېږم، به اسمان ته مونږ خو بیا ډېرې غزل فیصلې غواړو. صوفي صاحب ورته شپې به را تیاره کې راووتو، ورته ویل صوفي صاحب یو خره راوستی و، براق په کوم باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیر کړی و، په کوم باندې چې بره وړ هغه براق دا د اس نه لږ وړوکی او د خر نه لږ لوی ځناور و، دا د بجلۍ د پړق په شانتې مزلی کوو. خو دوی یو خر راوستی دی، هغې ورته ښایسته کړی دی، یو اسې راوستی دی. دې ته وایي دا د جمعې اوږدې شپې دي، ورته دا براق دی، تا به مونږ په دې کښېنوو، خو اخوا تجلیات لږ خطرناک دي، تا له به مونږ دا سترګې تړو. هغه خو دې ته هم سوچ نه کړي سترګې د شیطانانو د معراج دا واقعې کتلې ده، ټول په ټوله به ده باندې داسې سپېټ کړي. دی چې روان دی لږ ساعت مزل یې کړی دی، یو څیز ورسره دی بکسه ټک ټک دی ډر، یو شیطان دی بل ته وایي ورته څوک یې؟ وایي جبریل یم. څوک در سره دی؟ پلانکې صوفي صاحب را سره دی. چېرته ځي؟ الله خپل ملاقات ته غوښتی. دروازې کولاو شي، مرحبا مرحبا، بس دی هم سلامونه کوي، صوفي صاحب روان دی. لږ ساعت بس دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم مړه د سهار سهار شوی دی، جمعې د یو باغ ته را رسېدلي. چې د باغ ته را رسېدلي دا په کوم خر دی ناست دی، دلته په د پردو باغ کې دا ښه مزدار سړېږي. دا شیطانان ورته وایي صوفي صاحب مخکې زمونږ د الله تجلیات دي، زمونږ پر سوځېږي، مخکې نه شو تللی، ته دلته انتظار کوه، مخکې نور مقرب مخلوق به الله راولېږي، تا به مخکې بوځي.
هغه په انتظار دی سترګې تړلې دي دا په خر باندې سور دی تسبیح ورسره دي چوکۍ اغوستې ده هغه د باغ مالک راغلی دی معمولي غرمه لګېدلې دي هغه چې ګوري د هغه سړي ښه مزدار دې ته هم دغسې ګوري د سړي ته هم ګوري د دې حالت ته هم ګوري په دې اواز کړی دی دا ته څه کې زما باغ دې ټول تباه کړو خپل شکل صورت ته وګوره دا په څه حالت کې یو دې زه د الله تعالی ملاقات ته راغلی یم چې ورته کیسه کړې هغه اوس یو ډانګې ته لاس کړی بله ملا یې واله ورته یې سترګې وګلاب کړه ته وګوره ته کوم ځای کې ولاړ په مقصد د خبرې مې دا علم چې کله نه وي بیا انسان عبادت کوي دی په خپل ذهن کې الله راضي کول غواړي الله ناراضه کوي ځکه د الله د راضي کولو لپاره علم شرط دی چې انسان سره علم ورسره وي دې وجې نه وګوره مونږ وایي د عالم خوب او د جاهل عبادت نو خو همدغه مطلب دی همدغې وجې نه وایي د شهید وینه د عالم د قلم صحیح ګوره چې کله د شهید سره د عالم د صحیح رهنمایي نه ده ورسره د شهادت خرابېږي مخکې ځي د جهاد خرابېږي مخکې ځي د تبلیغ خرابېږي مخکې ځي د صوفیت الله الله وایي هغې کې ورنه الله ناراضه کېږي ورنه روان دی د دې وجې نه علم دغه رهنمایي او دا رڼا په هر ځای کې دا ضرورت ده نو دا مدرسې زموږ ستاسو دغه ضرورت پوره کوي زموږ ستاسو بچو ته دین ورښیي زموږ ستاسو بچو ته علم رڼا ورښیي زموږ ستاسو له معاشرو نه جهالت خوري او یقین مو کړه دې مدرسو په موږ تاسو دومره لوی احسانات دي که نه موږ تاسو کرایات کو قسم در دې احسانات موږ تاسو نه شکر کوو نن معاشره کې تاسو وګورئ د مدرسو حالت څه دی یو اسلامي ریاست کې چې کله بجټ پاس کېږي په دې کې د سینما حصه وي د ډبخانې دپاره وي د یو ډم دپاره وي په دې کې د هر چا دپاره حصه وي د کرکټ والاو دپاره وي لیکن زمونږ او ستاسو په دې بجټ کې د یو جومات دپاره حصه نه وي 15 روپۍ د مدرسې پکې حصه نه وي د عالم پکې حصه نه وي د قاري پکې حصه نه وي باوجود د دې دا د عوامو په د چاندو باندې چلیږي او باوجود د دې څومره مشکلات برداشت کړي تاسو ته نشته مونږ تاسو قسم دی د دې خلکو څومره شکریا ادا کړو که نه څومره مونږ تاسو د دې پیزار راوالو به د سر باندې کېږو قسم دی مونږ تاسو د دې احسان وشو شکریه ډېر شو ادا کړو د دې قدر وکړي محترم دا درنه ختمې نه شي قسم دی په کومه دنیا کې چې دا سلسلې ختمې شوي دي هلته دغه خلکو دین او تهذیب بیا نه دی پاتې شوی زه روزي ته لاړم تقریبا څو کاله مخکې واقعه وه د پېښور یو مولي صاحب و د نمکمنډۍ کې سبقونه ویلي وو زه یو 2 ورځې د مېلمه وم عالم و قاري و ښه بهترین سباشر ما سره بیا ګپ لګوو ما ته په پېښور کې پلانکي مدرسو کې مې سبقونه ویلي دي ما ورته بیا درس و تدریس دې ولې نه کوو ما ته ویل دي چې موږ راغلو ویل موږ درس و تدریس کوو خو بیا دومره تنګ کړو دی خلکو ستاسو سره څوک سبقونه وایي دا د کوم ځای دي ستاسو نه چې کوم تللی دي چېرته دي څه کوي ویل هر 15 منټه بس به یو اداره راتله ویل یو وخت دلته دغسې راغی دومره تنګ کړو چې موږ خپل درسیونه ورته بند کړو اوس داسې کوو او چې کله درسیونه هلته ختم شو هغه خلک اذان هم نشي کولی بس یو اذان نشر کېږي مسلمان ملک دی باقي باندې ټول موجود دې مدرسو زموږ ستاسو دین او تهذیب ژوندی ساتلی دې وجې موږ تاسو سره دې قدرداني پکار ده ناقدري ورکړو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید د رب قانون دا دی کله چې انسان ناشکري وکړي الله رب ذوالجلال بیا نعمت اخلي بیا دقسې پاتې کېږي انسانان هغه وخت کې ورته احساس نه کېږي خو چې کله هغه نعمت ورنه لاړ شي بیا دیو ته احساس وشي خو هغه نعمت بیا تلی بیا څه نه کېږي دې وجې نه محترم زما د ټولې خبرې حاصل دا دی د مدرسو د علماو د قاریانو قدر وکړي د دې خدمت وکړي د دې ضرورت پوره کړي صرف دې ته سوچ وکړي د مدرسې به څه چلېږي او یقین وکړه الله چې څومره په دې خوشحالېږي تاسو اندازه نشئ کولی امام قرطبي رحمه الله واقع نقل کړې ده ویل یو علاقه کې طالبانو هغه زمانه کې دا ترتیب نه و د مدرسو ما مخکې وویله یو طالبان دي یو ځای کې اوسېږي د کور نه به یې خرچه د ځان سره راواغېستله نو بیا کې به یې کال تېر کړو که 2 کاله به یې تېر کړله یو استاد نه به یې چېرته سبق وایو
دې طالبانو ترتیب بداو چې کله به د دې سبقونه ختم شي دی بیا کور ته دا طالبان روان دي د کلی په غټ لار کې یو يهودي دکاندار دی هغه يهودي ورنه د بوس کې ورته طالبانو چرته روان دي ورته بس کور ته ځو ولې ځای سبقونه پوره شو د ورته نه سبقونه هم نه پوره شي بیا ولې ځای کور ته هغه ورته جواب ورکړ چې کله دې مجبور کړل ورته خرچه را سره ختم شوی د زو کلی ته خرچه به ځان سره راوړ بیا به نور تنظیم مخکې سبق وایي هغه ورته تاسو ځئ ما د خرچه ما نه اخلئ زه به درکو هغه ورته ته یهودي ته به مونږ څنګه راکړي بس کې زار زم زه تاسو له خرچه درکوم ځئ ما کور ته زه خیر کړه تاسو نور څه نه غواړي ځان پسې لیکئ چې څومره لاول خو زه نه غواړم خو که بیا تاسو ډېر زیات اصرار یې لیکئ ځان سره کله چې کلي ته لاړې بیا وماله راولئ د یهودي د حساب لري به خرچه ورکول پیسې به ورکول ډېره موده پس د طالبانو سبقونه شروع شو د خپل کلي ته لاړ درس و تدریس یې شروع کړو دا سلسلې چلولې څه موده پس دا ملګري حج ته راځي په حج کې په یو ځای کې په دې دوران کې همدا یهودي دکاندار و د طالب ورته ودرېدو ډېره موده تېره شوې ده تصدیق یې ورته تا پلان کې کاکای دی ورته ودرېږه خپل ملګري یې راوسته ورته لاړ شه پلان کې دې ته وایي ته دلته څه کوې ورته زه مسلمان شوی یم الحمدلله مونږ پوره خاندان حج له راغلي وو ته څنګه حج له راغلی نو دی ورته واقعه بیانوي ما ورته ویلي مولا تفصیل سره نقل کړې ده ورته ویل کله چې تاسو ویل ته ما ستاسو خدمت وکړو ستاسو سبقونه پوره شو بیا چې تاسو کلي وطن ته واپس لاړئ په دغه شپه باندې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ګورم نبی علیه الصلاة والسلام ما ته راځي په خوب کې ما ته د اسلام قبلولو مبارکبادي راکړي زه چې سهار ته پاڅېدم زما د خاندان د کورنۍ هر فرد دا خوب کتلی دی ویل ما دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه خوشخبري وګڼل سهار ته موږ ټول په ټولو مسلمانان شو کلمه مو ویله او شکل الله رب ذوالجلال په موږ باندې فضل کړی دی موږ ټول یې قبول کړي یو حج ته راغلو بیا د یو طالب ورنه تپوس کوي ورته کاکا دا راته ووایه چې ته خو یهودي وې تا موږ سره دا تعاون څنګه کوو ستا دین بدل او زمون بدل ستا کتاب جدا او زمون جدا او بلکې د یهودو او د مسلمانانو په منځ کې یو ګډه دښمني روانه ده دی ورته ټیک د دین هم جدا و او کم از کم دا زمون کتابونه هم لیکلي دي چې په ټولو کې بهترینه صدقه هغه ده چې دا د آسماني کتاب په زده کوونکو خلکو باندې ولګېږي په دې وخت کې د تورات مدرسې نشته د زبور نشته د انجیل نشته په مخ د ځمکه باندې صرف د قرآن د زده کوونکو مدرسې موجود دي ما وی راشه د خپل مال په تیزي کې ولګول دي نه بهترین څه نشته او د حق په سلو بدل کې مونږ ته الله ایمان را نصیب کړو نشته حکیم الامت زمانه صبري تعلیمي سره له لیکلي بل په خوا زمانه کې چې د مدرسو دا نظام نه ویل یو جماعت کې طالبان اوسېدل ویل طالبان چې خپل کې اوسېدل چرته دلته دا بابا هم راغله کوم کمره کې چې دیو پاتې کېدل په دې کمره کې دلته دی بابا به اودس کوو په غسلخانه کې دیو ته پته نشته دی بابا ورته روټۍ راوړل ولکه نن سبا چې د چړې ګرځي روټۍ راوړل وظیفه دیو ته پته نشته بابا څنګه دی طالبان چې خپل کې ناسي ګپ لګي اوس طالبان کوم دغه څنګه دي چې پرشتي دي چې اوس به نه خبرې کوي نو زمون خلکو زین خدای چې دا مولایان طالبان بس د دې جهان خلک زمون تاسو ورته کوي مونږه هغه وخت طالبانو منګوره کې یو ځل طالبانو جماعت کې قرآن کړو ما کلیوالو لانجه کړی و ما زمون مولوي څه بس راغی هغه ته ویل ګوره د طالبان دي د الله کور دی کې دا هغه ورته بیا غوسه شو ورته ویل ګوره د الله کور دی الله ورته سنو استاسو څه کوي چې لانجه ورسره تر راشه د الله په کور کې دغه څه وایي چې تاسو سره الله سره او دا انسانان دي دلته اوسېږي د څوارلسمې پنځلسمې صدۍ خلک دي دغه عمر باندې هم پرشتې نشي کېدای چې د ابوبکر عمر ته ورنه وسول جبريل او میکائیل ورنه جوړه دا طالبان خپل کې ګپ لګي دوی ته پته نشته بابا دن نه دی دا یو طالبان نور ته وایي زمو وایي بابا خو نه راغلی بابا چې دن واغلی صح په شروع وته یو دې ګوره زه اوس پیرګیری مشر یم بل ستاسو خدمت کوم تاسو ادب خو یو طرف ته که تاسو ما ته وایي بابا وایي نن نه پس هم به یو روټۍ په سړانده دی لاړو کور ته وده شو د شپې نیمې شپې دی راپاڅېدلی دی دی راځي طالبان راوښتل
ورته بچو شپې ناره ورشي طالبان به بسې پاسې روټي وخوري دای چې کله پاسول هغه طالبان ورته بابا تا خو مونږ ته طالبان خو کوم چې جن خلګي تا خو بیګا مونږ ته ویل د لوګي نه بمړ کو نن د شپې څنګه راغلي کوم روټي خوري او دې تاسو روټي خوري بیا ورته څه ورته نه مونږ ته ورته څه وکړه بابا ورته وی پرون چې تاسو د وای بابا الفاظ استعمال لزر څه خبر شو چې ګوره زره دې خلکو خدمت کوم علماء ته وای بابا وای نن نه پسوم بډونی بسړاند ولارم بالمشوره بالفیصله میدان سره دا وکړو شو ول شپې خوب ګورما د حش قیامت ورځ ده د حشر میدان لګیدل دي د رب ذوالجلال عدالت لګیدل دي په دغه حالت کې اعلان وشي د الله د طرف نه علما طلبا هغوی زید حساب کتاب نه مخ کې جنت ته ځي او دا حدیث هم دی صرف د خور خبره نه ده مستر امام اعظم کې حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خپل سند سره د حدیث نقل کړی دی الله په علماء ډله راوغواړي دې ته به خو بیا ووایي د خلکو نه ما تاسو ته علم د دې د وجې نه نو درکړی چې د خلکو د وخت کې م رسوا کړم زه ما په تاسو پرده راواچول جنت ته ځئ نو دا باباجي وایي ویلې طالبانو ته الله وایي چې ځئ دې مولایانو ته ویل طالبان خپلو کې الله تعالی ته وایي یو درخواست کې الله دا خو ډېره بې وفایي وي هلته و چا مونږ له روټۍ را کړې و چا ځای را کړی و چا له کتاب اخیستی و چا نور خدمت کړی و اوس به مونږ هغه هر څه پرېږدو یوازې به جنت ته ځو دا خو ډېره لویه بې وفایي ده چا چې زمونږ خدمت کړی و روټۍ را کړې وه چا ځای را کړی و چا سره محبت کړی و مونږ به هغه هم د ځان سره جنت ته بوځو بیا به جنت ته ځو ول الله طرف نه ورته اجازه ته ځئ وګورو نن تلاش وکړئ هغه خلک د ورې په دا سخته ورځ کې به راسخه ویل طالبان چاپ کې روان دي ویل زمونږ طالبان هم چې د جومات والا دي لاسونه ورکړي په ګل صراط باندې تېرېږي دا سخت حالت ویل زما په دا زړه کې راشي چې اواز پسې وکړم چې ستاسو وایي بابا یم ما هم د ځان سره بوځئ خو بیا مې راته راځو چې چوپ شه هسې نه د الله مخې له دې بونه ځي چې بیګا خو دې مونږ ته ویلو چې د لوږې نه به مړه کوم ویل دې کې د یو طالب شاته دغسې وکړه نورو ته وایي هلکه زمونږ وایي بابا خو هغه دی وایي ما ته وایي چاله رامنډه کړه ویل ما دا یو قدم کېښودو په دویم قدم یې ښودو سره زره یو شو ویل بچې اوس مې فیصله کړې ده چې ستاسو خدمت سعادت دی جنت راته پې ملاویږي رب رانه پې راضي کېږي بچیه ما د نن نه پس فیصله کړې ده به تاسو خدمت کوم تاسو ته به روټۍ راوړم ستاسو ټول ضروریات به پوره کوم که تاسو هغه ستاسو خوښه ده که تاسو ما ته خر وایي او که وایي ستاسو نو عرض مې کوو دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کن عالم جوړ شه یا زده کوونکی یا متعلم جوړ شه یا خادم جوړ شه یا د دې سره محبت کوونکی جوړ شه ولا تکن خامس پنځم مه جوړېږه هلاک بشي تباه بشي چې د عالم سره قاري سره طالب سره مدرسو والا سره بغض ساتي دشمني ورسره کې یقین وکړه دغه هلاکت ته تباهي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې ورته یو طالب شکایت چا راوړ دومره سخت وصفو د رنګ مبارک کې بدل شو هلته بیا شارحین لیکي په یو طالب باندې د یو امي شکایت هم د الله پیغمبر برداشت نه کړو چې ولې شکایت کوي یو کس راغی ابو داود کې د حدیث موجود دی دا دوه ورونه یو د اصحاب صفه طالب و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بدلتی و دا یو چې مهنت مزدوري به کول شکایت ته راغی د الله پیغمبره زه مهنت مزدوري کوم د ما سره دلته ناست هر څه کې شریک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم شو او ابو داود چې په مختلفو الفاظ سره د حدیث نقل له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ول تاسو امداد نه کیږي تاسو ته رزق نه ملاويږي مګر د دې خلکو د وجې نه ملاويږي مطلب د حدیث دا دی که تاسو د دې خلکو سره محبت وساتو د دې سره تعاون وکړو د دې سره ملګرتیا وکړه الله به دې رزق کې برکت واچي الله تعالی به ستاسو مخ کې مشکلات آسان کړي پریشانونه به دې وساتي یقین وکړه کوم خلکو چې د علماو قدر کړی دی مدرسو سره طالبانو سره محبت ساتلی دی کم از کم دغومره خبره تر اوسه پورې په ریکارډ باندې ده د دغسې سړي بچی د ده نافرمانه به نه جوړېږي انشاءالله دغسې به نه جوړېږي بل ورځ تاسو په میډیا وکتله یو بچی پاڅېدو پلار ته ویل بابا ما ته ایفون موبایل واخله هغه ورته وس نه کېدو تومانچه یې راواخېسته خپل پلار یې ویشتی په دې هفته کې شوي ده دا وخت دغسې حالات روان دي په دې کې شکر ادا کېده د مدرسو ستاسو بچو ته دین ورښیي د فتنو پر غلطیانې هر چا کې وي
طالب مولا قاری هغه د بدی نظر باندې مګورا چې وزدار ابو بکر صدیق راغله یا جبرئیل امین راغله دا بچرته غلط قدم یې نه دی دا بچرته خبره نه کی غلطی نه دنم کې شي پرده ور باندې راوځي دې سره محبت ور ساتل یو طالب د وژن ټول طلبه مو بدنامو بهرحال محترمو مارس کو زمون مدرسې نوې سبقونه شروع شوي تاسو علاقه ولا زمون طلبه سره ډیر محبت کړه تر دې پورې چې په روزي کې زمون سره په سونو طالبانو تاسو خدمتونه کړي تاسو نو بیا امید ساتو ان شاء الله چې څومره وخت هم څنګه تیر کړی زموږ طلبه سره ګڼ طالبان یې اکثر پکې دغه سوي سکولونو کالجونو نه راشي نو دغه د جومات آداب هم نه پېژني هغه غریبان د مدرسې آداب هم نه پېژني هغه استاد آداب هم نه پېژني دلته چې موږ سره ادب زده کوي دوه درې څلور میاشتې خامخا لګي او دا دوه درې میاشتې موږ هغې سره ګزاره کوو او داسې خدمت به یې کوو چې ګوره دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېلمه دی راغلی دی د دین زده کړه کوي که سره د زړه دوکا وکړم اسنه د الله پیغمبر باندې خپه شي مخ رانه بیا ولړل ایو کسو روزانه به روټیګانې کول رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې وګړو ورته په خلکو د الله په مېلمنو خو روټي خوري ول زما په مېلمنو تر اوسه روټي نه خوړل ورته الله رسول الله ستاسو مېلمانه سوګري ول دغه دي کنه د طالبانو ورته دا د رسول الله مېلمانه رسول الله په خپل بدی یو چا جوړ د شکایت راوړو باغې خبر شوی نو باید چې موږ تاسو سره د محبت رویه وساتو د تعاون رویه ورسره وساتو ملګرتیا وکړو خیرخواهي ورسره وکړو دا وی معمولی غلطیانې نظر انداز کو ان شاء الله الله رب الجلال زموږ اولاد نیکان به جوړ کی زموږ تاسو سره سترګې خواله به جوړ کی